اول اردو کې شانګله او بیشام کې ما په کار جی د راځه کیلومتر فرق دی. اول ځل بیشام کې شو او په دغه کې اچ باندې یو بل خدا نه خاصه غو شو هغه سره دغه اثرات وا ډېر سنگینی تکه چې چین اوسم ډېر هغه کې دی هغه تشویش کې چې دلته پاکستان کې وي هغه خبره چې پر زموږ په افریقا کې التم کو انویسټمنٹ کو په هر ځای کې کو یو ځنا منتداغ اداغه ځنا د باډیز نه راغلي سوای د پاکستان او نو دوی ولا ثبوت ورکړي چې بدا د پشاسو نو د هغه چې دی لکه خیال کول پکار دی او دا ډیره سنگینه مسله ده او زموږ د آبادۍ لپاره د ملک استحکام راوستلو لپاره او زموږ اکانومي چې دا هغه چې بهتره طرف ته لاړ شي هغې لپاره دا عوامل دي چې په دې باندې کار وشي. اشرفو خنداخیلنې پوښتنه به کوم چې کوم اسلام آباد ته دوی په 24 25 26 باندې لاړه کارکونان یې هلته به هم وجل هلته جو بلم کړل دې وخت په عدالتونو کې در په در دي قومي وطن پارټۍ آیا په دې کې خپل کردار ادا کوي چې پښتانه دي ګیر دي هغوی بالکل په ځای باندې پریښي دي او بیا یو فیک نیوز دغه کېږي چې دومره مړه شو This related the Chile Kadui interior bandida Rizal logo chalo interior minister kunda gadi wala protocol work de de pa kam zata so نو مخنده ما په کله یو خدا چې اوس پورې دوی هغه بیاناتو کې تضاد دي یو لیډر براشي ناغه وو چې سل هغه شوی دي شهیدان شوی دي بل وې 200 شوی دي څوک سمي اول خو دې دا د صحیح هغه کې او دغه شهادت ته الته پیش کی چې په دا هغه شوی دي او په کار دا چې د خلاف کوي سره هغه شهادت او دلته کې سونه ريجستره کړی هغه اوسر پورا الته کو پوسټ مارټم نه شنو دلته پوسټ مارټم کې دي شو کنه دلته به پوسټ مارټم کړو هغه نه پس په مخامخ پر راغل او کیس په هغه شانتي ريجستره کړو خو دوی هغه لوبي کې په دې باندې فیک نیوز طرف ته دي چې وایي غلطه خبره کوي هغه چې راست ورته دغه خبره کوي نه هغه خلک غومني نو متغلی اثر خو زمونږ خو عبدالرحمن وسره دي چې کوم التا او باغ ورځ باندې شهیدان شوي دي زمونږ هغوی سره همدردي ده د خاندان سره همدردي ده او چې کوم التا یو مقصد د پاره دوی بوتلو هغوی جیل کې دي او دوی سره هغه نه کوي موږ هم د هغوی لپاره اواز وکړو چې بس ډېر وشوه په کار دا چې اوس پرېږدي او دلته چې کوم یو طرف ته خو انټیریر منسټر باندې الزام لګي او بل طرف ته هغه پروتوکول ورکړي او داسې پروتوکول چې زما په خیال دین مخکې بل چاته داسې پروتوکول نه دی ورکړل چې کوم طریقې سره هغه د پروتوکول ورکړو او خپل یو مقصد مخامخ کې دی چې تاسو څه غواړئ موږ ته اوسه وردا پته نشي چې دوی غواړي چې په دې ملک کې او په دې صوبې کې دوی څه غواړي نو خو صرف دا هغه ده چې د عمران خان د رهایی خبره ده هغه خو په دې طریقې باندې نه کېږي د هغې لپاره خامخا یو ماحول جوړول پکار دي عدالتونو کې دا کیسونو چې اوسه پورې دامره کیسونو کې ضمانت وشو نو چې حکم پاتې دي په هغې کې کوشش کول پکار دی دغه یو طریقه ده او دغه طریقې سره به مونږ غواړو چې عمل کړي. اچھا افضلي صاحب راغی جی اردو